أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي ولا أدري بأي القبضتين أنا رواه أحمد. ابو نضرة په نوم باندې یو صاحب دی هغه قصه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو او د هغه صحابي نوم ابو عبد الله و د بیمارو ملګری تپوس لاړل نو چې د ملګری د خواله ورل نو د بجړا شو جړلې نو د ملګرو یې د ابو عبد الله ته ولې جاړې ولتا ته پیغمبر علیہ السلام خوشخبری نه درکړي چې خذ من شاربک دا برید دی واړه کا کوم کسانو چې دا غټ برید پریخي وګدو د برید پریخي نو دا سنت خلاف دي نو دې صحابیم غټ برید پریخي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خذ من شاربک دا خپل دغه چری دا برید د دې د یخته دی واړه کا ودا درته ویلو ثم قره بیا هغه د اقرار وکړو چې او ویلی ورات حتی تلقانی تر دې چې ته د ما سره میلاو شي د قیامت په ورځ په حوض باندې پیغمبر علیہ السلام ته نو ویلی چې دا برید دی واړه کا د قیامت په ورځ باندې به زما واست ملاقات په حوض کوثر باندې کی د دې مطلب خدا شو چې ته به جنت ته دی کنه نو هغه صحابي ورته وی بلا ولنا د خیرات ویلو یواده دا خبره خو نه ده لکن سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی وی یقول من تبوی ان الله عز وجل الله تبارک وتعالى قبض بيمينه قبضه قبض الله چون رړک کو بيمينه د خیلاس قبضه یو چون واخرى یو بل چونګه راډک بلیدل الاخرى په دې بل لاس باندې دوړ لاسونه د ډک کړل وقال هذه لهذه دا خیلاس چې کومو د دې د موټې د سیونیو وېدا د دې شو یعنی جنت ته اشاره وکړه چې دا خیلاس د دې جنت شو وهذه لهذه او د کین لاس د اشاره کړه دا ته لهذه د دې ور د پاره د جهنم د پاره نو په دې خیلاس کې د نیم مخلوق په خیلاس کې او د نیم مخلوق په بل لاس کې نو د خیلاس در جنت د پاره او د ګسی لاس در جهنم د پاره نو پیغمبر علیہ السلام وی چې الله تعالی چې کله لاس ډکړه نو دا یو لاس دې د پاره بل دې د پاره نو ولا وبالي اوسما ته پته نشته پروا مې نشته ولا ادري ما ته هیڅ پته نه لګي چې په ابي اي القبضتين انا چې په کوم موټي کېوم په دې خی کېوم که په دې ګس کېوم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ته دا تعلیم را کړی دی چې الله تعالی تقدیر مقرر کړی دی د هر انسان چې تقدیر مقرر کړی دی مطلب دا دی چې د ما فیصله په یو کې شوی یا په هذه کې یا په هذه کې نو دې جاړم په دې چې خدای خبر زما دا فیصله چرته په دې کین لاس کې نه شوی د حدیث د الفاظ خو بدل تکری شیات شوی ور دې
باب سره مطابقت پس بنیاد باندې دی مطابقت په دې بنیاد باندې دی چې الله تعالی د هر انسان تقدیر د مخکې نه لیکلې دی مقرر کړی دی خبره پوه شوې دغه شانی وعن ابن عباس رضی الله عنه د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دین عبد الله ابن عباس نه روایت ده او د نقل کړي د چان عن النبي د نبی صلی الله علیه وسلم قال دی وی چې پیغمبر علیه السلام وی چې اخذ الله واغست الله تعالی الميثاق وعده الله وعده غستره من ظهر آدم دملاد آدم علیہ السلام الله تعالی د آدم علیہ السلام دملانه وعده غستو په کوم ځای کې بنعمان په نعمان نوم دی کې نعمان کوم ځای کې دی یعنی عرفه د عرفه په میدان کې د عرفه چې دا نو د عرفه د دې میدان د کومه خدمه کې چې دا د دې نوم وادي نعمان دی سو وادي نعمان نو اخذ الله اغست والله تعالی الميثاق وعده من ظهر آدم دملاد آدمنا بنعمانا پنعمان کی یعنی عرفت فعرفه کی فاخرج نراویست الله تعالی من صلبه دملاد آدمنا صلب ستوي شا د شا د آدم علیہ السلامنا كل ذریه طول بچی كل ذریه اخرج پیل شو کنه او راویستو كل مفعول باندې څه شي نسب كل ذریه حرب اولاد ول راویستو زرعها چې د دې آدم علیہ السلام نه بدا سکیږي پیدا کړی والله تعالی د لپاره فنثرهم نو الله د سي راوشیندل بین یديه د آدم علیہ السلام مختا نثر په عربی کې شیندل وته وي مطلب راخواره کړه فنثرهم نو راخواره کړه یعنی بیل کړه بین یديه د چا مختا د آدم علیہ السلام مختا کذر پشانتی ده میگانو کذر پشانتی ده میگو ثم کلمهم بیا وسلث وکړه خبري وسره وکړه کلام وسره قبولا مخامخ وسره الله خبري وکړه الله د آدم علیہ السلام دملانا دا ټول بچی چې کم پیدا کیږي ورستا هغه را پیدا کړو د آدم علیہ السلام مخ ته وغړول او دا د میګانو بشانی او بیا سره خبرې وکړه مخامخ سی وته وی قال الله تعالی وته وی الست بربکم زستا رب یم کنا قالوا نطول ویلو بلا یلا او ته منګ رب شهیدنا منګ وای کو ان تقولوا شهیدنا منګ وای کو چې او ته منګ رب نو موږ ټول د الله تعالی سره وعده کړی دسه چې انت ربنا وخالقنا ته منګ رب او ته منګ خالق او مالکنا وحاکمنا ورازقنا ته منګ حاکم رازق مالک حاکم یې شهیدنا منګ گواہی کو شهیدنا من گواہی کو چې او ته د منګ ربي الله تعالی وی دا وعده مې د نولې واغسته وی دا د دې لپاره ان تقولوا د دې لپاره چې تاسو ونه وای یوم القیامه د قیامت پر ورځ ان كنا چې بشک ومنګ عن هذا د دې تعلیمنا غافلین نه خبره او تقولوا یا د څه سبال ونه وای چې انما بشک اشرک الشرك او اباؤنا زمون پلار نیکه من قبل بخوا وكنا ومنګ ذریه اولاد داغي من بعدهم داغین رسنده نو پتهلکنا یلا تمنګ هلاکی بما په هغه عمل فعل چې کړو المبتلون باطل فرستو ګورا دو دلیل دا واده مې نه ولې واغست ټول مې ولې راځوندې کړی وای دا د دې لپاره چې یو خو تاسو دا ونه وای چې رمن ته پته نو اگر د الله مخې ته تاسو ټول د آدم علی السلام د اولاد په شکل باندې یو دل پیدا شوی او چې سبا له دا نه وای تاسو ټول واده کړی دویم دا چې سبا له بم دا ویلې چې دا زمونږ پلار نیکه چې څکړو مونږ هغه کول نو مونږ ته خپل سنو معلوم نو الله و ټول مې راځوندې کړی د دې لپاره چې تاسو ټول ته خپل حقیقت درته شي معلوم شي درته ذهن ته سراله ها تنبویږي تاسو کې وعن ابي بن كعب حضرت ابي بن كعب نے روایت دی فی قول الله عز وجل پدې قول الله تعالی کې الله تعالی په سورۃ اعراف کې وایي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم دې آیت ترجمه خلکو ته ځکه ولا چې دې آیت د سیمه دا واذ کله چې اخیات که هغه وخت اخذ جواغ ربك استعرب من بني ادم د بني ادم من ظهورهم د دې ملانا ذريتهم د دې اولادنا د دې وادي څه مطلب دی
نو قال دا ابی ابن کعب فرمایل چې د دې وادي مطلب دا دی چې جمعهم الله را جمع کړ دا خلق فجعلهم بي وګرځول ازواج القسمه قسمه ثم صورهم بیا ول الله تعالی شکلونه ورکړو فاستنطقهم بیا دې خبر را وېسته فتكلمون واغي خبر وکړي ثم اخذ بیا واغست الله تعالی عليهم د دوینه العهد وعده والميثاق ومضبوط وعده واشهدهم او الله گواکړه د خلق علی انفسهم بخپل ځان چې الست بربکم زستا رب يم کنا قالوا نطول ویلو بلا یا الله اول نه تدمنګ ربه دې آیت مطلب دا دی چې دا هغه اول وخت چې الله تعالی د آدم علی السلام او دغه اولادنا وعده غست وخت مراد ده قال فاني اشهد عليكم الله تعالی ورته وی فاني ذو اشهد عليكم زواقواكم پتا سبحانه السماوات السبع ووانا اسماننا والارضين السبع او ووانا زمکه واشهد وغواكم عليكم پتا سو اباءكم ستاسو پلار آدم د آدم علی السلام په مخ کې د نواده وخت د دې لپاره چې تبال آدم علی السلام دا نه وی چې ما ته چانه دی ویلي د پلار په مخ کې مې دا واده واغسته ان تقولوا د دې لپاره چې تبال ونه وای یوم القیامت د قیامت ورځ چې لم نعلم من نو خبر به هذا د تعلیمنا نو اعلموا پدې پوه شي انه شان ده لا اله نشته څوک د عبادت قابل غیری د معنی بغیر ولا رب غیری د معنی بغیر ربم نشته ولا تشرکو او مشرک وي بي د ما سره شي نه حفظ انی ذا سأرسل زدر لګم الیکم تاسو ته رسول زما پیغمبران یذکرونکم چې دیبا تذکیر بکی پوهه کوي به تاسو در یادی به درته یذکرونکم یادی به تاسو زه به درته پیغمبران در لګم هغه به درته دا وعده سکی در یادی به درته یذکرونکم در یادی به درته دا وعده عهدی زما وعده و میثاقی او زما دا مضبوط وعده وان انزلوا او زرا نازلوم علیکم تاسو ته کتابی دما کتاب یا کتبی دما کتابونه قالوا نطول انسانان وتویلو شهدنا یا الله منګ گواہی کو بانک چت بانک ونه خاصه ټکه بانک منګ گواہی کو پدې چې ته ربنا زمنګ رب و الہنا ته منګ معبود لا رب لنا غیرک هیڅ رب نشته زمنګ د پارستانه بغیر لا اله لنا زمنګ څوک الہ نشته غیرک استانه بغیر فاقروا بذلك ان دې ټول د دې خبرې سوکو اقرار وکړو ورفع عليهم آدم عليه السلام ورفع او روچت کو عليهم الله تعالی روچت کو عليهم پدی باندې آدم لکه دا خلق پر داګه ولې آدم عليه السلام ته الله تعالی سکو لګیتی اوچت کو صحیح کوتی اوچت کو لکه سټیج ته وخی جاو ينظر دي آدم عليه السلام قتل اليهم چاته د خپل اولاد ته قرآن ویل د الغنیه مالدار خلق غیر مالدار والفقير سبق غریبانان وحسن صورت د چا شکل پکې خسته ښکارېدو ودون ذلك او د چا پکې د خستهونه کم ښکارېدو فقال نو آدم علیہ السلام وی ربي خدایا لولا سويت بين عبادك یلا دستا بندگان چې دما د بچی دي دا ته یو شان ولې دي پیدا کړی ټول د مالدار ولې دي پیدا کړی ټول خسته ولې دي پیدا کړی څوک خستري څوک بچکل دي څوک غریبانان دي څوک مالدار دي نو لولا سويت ولې دي یو شان کړی نه دي بین عبادك د بندگان خپل قال نو الله تعالی وتوی انی احببت زما د خوخه ده ان اشکر چې زما شکر وېستې شي دا سره کېره اشکر معلوم ده که مجهول او معلومه سره اشکر ذو شکر وباسم او اشکر معنی څه زما شکر وېستې شي قال نو الله تعالی ورته وی انی احببت زما د خوخه ده ان اشکر چې زما شکر د خلکو باسي مطلب ګوره پتا شو کې یو زنانه ده یا نارینه ده اغله الله تعالی روح صورت ورکړو بل بیمار ده نو چې دا بیمار ده کنه د ورشي هغه د چغي وي هي پي کوي او د الحمدلله شکر د خدای چې د دې حالت نه بچ کړي موږ ګورې نه د الله شکر وي یو سړی مالدار دی بل غریب دی خو چې دا ورلې و مالدار کور دا ورلې تعالی چرګان په خکړي او ځان له سکړي ځان له سپورینګل راغته ته دوی چې شپته دا غوخه ول نه خوري هغه د دې په ما بند ده نو دی وي شکر دی الله چې خیر بدن دراله مزیدار راکړی اگر چې پیسې راځنيشته بدن دراله مزیدار راکړی دا موږ یو مشر ترورون هغه ته ما ودلی وی غریبان واغی ما ورته وی ما وی تروستا دا غخونه هو بالکل رو دي ما زمونږ د خاندان والا خو چې چا مو غخونه رو نه دي هغه د غخونه ما تر اوسته دم د ټولو ترونو تروریانو نه مشر هغه وی بچا
ول تاسو له خدای پیسې ډېرې درکړي ما له خدای صحت مزیدار راکړی یو غاښ مې نه خراب ټول ټیک دي ول تاسو له پیسې ډېرې درکړي جو ډېر خوراکونه په کوجو خراب شي وي نه دقه په پوزیشن دی ښا انی احببت ان اشکر زما دا خو خدا چې زما دي شکر وېستې شي وراء الانبیاء او ویل دل پیغمبران آدم علی السلام په دې ګڼه کې څوک ولیدل پیغمبران فیهم مثل السرج چې فیهم په دوی کې مثل السرج د لټونو پشانې د دیو پشانې د لټینو پشانې ښکارېدل علیهم په دوی علیهم النور په دې کې رڼا وا خصو بمیثاق آخر چې دغه پیغمبران خصو خاص کړی شي ودام خصو نه دی خصو د مجهول په صيغه باندې خصو دی خاص کړی شي بمیثاق آخر په بل وعده باندې ګوره یو وعده د عام انسانانو نه غوښتل شي او یو وعده د پیغمبرانو نه بیل غوښتل شي پر رسالت په پیغمبرۍ کې والنبوت او د نبوت او هو قوله تعالی او دا هغه وینا د الله تعالی د چې واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم واذ یاد که هغه وخت اخذنا چې موږ واغستا من النبيين د پیغمبرانو نه ميثاقهم مضبوط وعده داغي نو ګوره د پیغمبرانو د الله تعالی بیل وعده غسلا او رسته بیا په ترجمه کې کېږي تاسو ویلي چې هغه وعده دار چې تاسو د نوې پیغمبر راشي په زوړ به ایمان راوړي د زوړ تابعداري وکړي او د زوړ په مسلک باندې به اوس عمل کوي لکه د عیسی علی السلام نورسته موسی علی السلام نورسته عیسی علی السلام راغی د موسی علی السلام مقتدیان له پکار چې د عیسی علی السلام ومني د عیسی علی السلام نورسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د عیسی علی السلام مقتدیان له پکار چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وکړي نو د آدم علی السلام د بچونه بیل وعده غسته او دغه د پیغمبرانو بچونه بیل واغستا الى قوله لدي قول عيسى ابن مريم كان في تلك الارواح ودا بدق ارواح فارسله الى مريم نو ولغ الله تعالی دا چرتا مریم عليه السلام دا عیسی ابن مریم چې دی عیسی ابن مریم دا هم په دغه ارواحو کې موجودو کوم چې د آدم علی السلام مخې ته د پیغمبرانو په شکل کې یا د آدم د بچو په شکل کې موجودو مگر چې پلار خونشته والله تعالی چې چلو کو کان و دا عیسی ابن مریم فی تلک الارواح په دغه روحونو کې کوم روحونه چې میګانو په شکل کې دا شو فارسله الله ولغو دا الی مریم علیها السلام دا فحدث نو بیان کړی شوی دی عن ابی ابن کعب انه دخل یا انه دخل دا داخل کړی شوی او دا روح په مریم کې من فیها دخله له طرفنا من فیها فیها نه غسټه کړي من فیها پوهن وی خلیتا نو من فیها دا غي دخله طرفنا ګور الله تعالی چې عیسی علی السلام د مریم ترسو او د مریم نه پیدا کاو نو روح ورته په کم زبانی وربوکله جبرئیل علیہ السلام چې راوړو دا دخلا داخل کړی شی او دا من فیها د مریم د خلیله طرفنا څنګه چې موږ ماشوم دمو او دم کوو د ماشوم په مخ باندې